بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو ستاسو سرور عبدالجلال خیرخوا یو وارې بیا ستاسو په دون خدمت کې حاضر شوم. فلمن یې مشروع جوړ به د ژوند نه به خوندونه اخلئ. زموږ په څنګ کې ناست د خیبر پښتونخوا ضلع چارسدي یو نوجوان قیادت ورځې وړاندې هغو د عوامي نیشنل پارټۍ نه جمعیت علما اسلام ته راتګ وکړو. دغې حوالې سره به خبرې کوو. دې نه علاوه موجوده چې کوم صورتحال دی صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او بل یو ډېر لوی سانې خاص ورځې وړاندې د شیخ محمد ادریس شهید رحمت الله علیه حوالې سره راغلی ده. دې حوالې سره هم فاروق خان سره خبرې اترې کوو. زموږ تر څنګ اوسېږي. د ټولو نه لومړی زموږ د دې علاقې ډېر یو تکړه نوجوان د دوی شکریه مده کوو او پروګرام کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. السلام علیکم ورور. ستاسو ډېره مننه چې ستاسو خپل قیمتي وخت موږ له راغلی. سر دې کې به شیخ محمد ادریس شهید رحمت الله علیه او اړخ باندې او د هغوی په حوالې سره هم لږ خبرې وکړو. خو فکر ولرئ یو خو د دغې واقعه حوالې سره تاسو خپل سره پیش کوئ، بل په هغې کې د سوشل میډیا څومره منفي کردار او په هغې باندې څه فکر کوئ؟ بالکل جی، الله د شیخ صاحب درجات بلند کړي، الله دې وبخي، الله دې ولا هغه جان خشته کړي، الله دې ولا جنت الفردوس ورکړي. او هغه یو بل شان انسان و. ټول عمر چې کوم د اسلام درس ورکړو، ټول عمر د الله او د الله د رسول خبره منلې وه. الله او د الله د رسول خبره دا منلې وه چې کومه لار ورته ده الله او د الله د رسول ته نه ملو شوې وه په دین اسلام په هغې روان و. هغه چې کوم دی د دنیا کورونو کې په لکونو شاګردان، په لکونو کورونو، په لکونو کلو باندې چې کوم دی دا د دین د اسلام رڼا خوره کړې ده. هغه یو لکه د اسلام یو تبلیغ یې کړی دی که نه، درس یې ورکړی دی. نو د هغه چې زما خوله وړه ده زه چې د هغه څونه زیات هم چې کوم دی لکه د هغه ستاینه وکړمه، د هغه چې کوم دی تعریف وکړمه، نو هغه څه هغه ته نشم رسېدی. زما خوله ډېره زیاته وړه ده. الله دې درجات بلند کړي. او بل چې کوم دی بالکل زه په دې باندې خفه یم چې کله نه شیخ صاحب د وفات نه یو څو ورځې مخکې داسې قسمه یو ناخوشګواره خبره راله. شیخ صاحب صرف دا وویل چې یاره د پاکستان چې کوم دی نو جنرال حاسم منیر چې کوم دی نو هغه ښه کار کوي او هغه د پاکستان لکه نوم مخکې بوته. نو دا خو ټولو خلکو ته پته ده. دا خو هر سړی زه یم کو دا خبره شیخ صاحب چې کومه کړې ده کو دا څوک نه مني نو دا به ډېر زیات وي. دا به ځان له دوکه ور. نو د هغې په رڼا کې د هغې په واپسو کې ورته چې کوم دی نو هغه څومره کردار پوسي او شوه چې لکه هغه زه اوس نامناسب ګڼم چې زه ویم ټولو ته پته ده هغه چې څومره کردار کشي شوه نو هغه ډېره نامناسبه ډېره غلطه خبره وه. لکه هغه خپله سینه کې هغه وفات شو، شهید شو، هغه په سینه کې د هغه هم خو یوړه کړه. په دې ډېر خفه یم چې په دې اخره کې هغه په سینه کې د هغه هم یوړه. تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره کنځلې او وینا کېږي، سپکاوي کېږي، په سیاست کې تر کومې دا کردار راغی؟ څه ګڼئ، څه فکر لرئ دې حوالې سره؟ هیره بالکل جی، لکه دا یو حقیقت په وایو. او که زه دا خبرو کوم نو کېدای شي د پی ټي آی دا زموږ وروڼه ملګري دا خفه شي په دې باندې. خو دا زه تنقید کوم، خو تنقید برای اصلاح کوم. دا نه کوم زما هغې سره څه ذاتیات نشته او نه زما دا زړه دی چې زه هغې خفه کړم، د هغې دلازاري وکړم یا د بلې پارټۍ ورکر خفه کړم یا دلازاري وکړم. خو زه به حقیقت وایم چې کله نه چې کوم دی تاسو وګورئ لکه دغه راغلی دی د پی ټي آی د هر څه را مخامخ شوي دي دا ورکر، نو لکه دا کنزل وینا دا هر څه دا د دې نه راغلي دي. دا یو حقیقت دی. خو زه لکه په دې زه ورته دا ښکاره ویل غواړم چې هم پښتانه دي د هرې پارټۍ، کو دا جمعیت علما اسلام دی، کو جماعت اسلامي دی، کو مسلم لیگ، کو هره پارټي، کو قومي وطن پارټي، کو ان پی، د ټول خلک چې کوم خلک د پارټو سره وابسته دي ټول پښتانه دي. دا پی ټي آی والا هم پښتانه دي. لکه هم سره بل ملک نه دي، هم د دې کلي علاقې دي. نو په کار ولا نه دي چې یاره هغه چا پسې کنځلو کړي دغه وکړي لکه ولې په هغې باندې د هغې بدنامي کړي. نو زه هغې ته دا تنقید برای اصلاح کول غواړم، د یو ورور په حیثیت ورته ویل غواړم چې خیر دی تاسو پرې خپل دغه کې لږ فرق راولئ، لږ بدلون راولئ. تاسو باندې چې دا کومه ټاپه لګېدلې ده چې دا کنځلمار دي، دي کنځل کوي خلکو ته، دي د خلکو بېعزتۍ کوي، نو دا ټاپه د ځان نه دا لرې کړئ. دا لکه زه په زوم زه تنقید برای اصلاح کول غواړم. سر جمعیت علما اسلام چې کوم قایدین دي هغوی د شیخ صاحب حوالې سره چې کوم کردار ادا کړ چې د امن یو پیغام یې دنیا ته ورکړو. خو زه دلته یو کوېسچن لرم معذرت سره، خدای دې نه کړي، خو د قایدینو په فیملي باندې داسې یو حالات راغلل
آیا داسې د صبر او تحمل نه به کار واخلي که نه او بیا به مطلب دا دی چې په ټول ملک احتجاج او نه ودرېدونکې یو سلسله به جاري ساتي؟ څه فکر لرئ؟ د جمعیت علماء اسلام قائدین یادوي داسې ضرور چې لکه د جمعیت علماء اسلام قائد زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب راغی د شیخ صاحب کوم هغه فاتحې له راغی ډېر زیات خفه مونږ چې ورته وکتل نو هغه لکه ډېر زیات خفه ډېر ځواکمند و نو په قائدینو په کور باندې هم مخکې راغلي دي دار سر لکه مولانا فضل الرحمن صاحب باندې هم څو پیرې دماکي شوي دي شوا د پارټۍ یو مشر دی د تحمل مظاهره کوي اپ ویږي زمونږ په سوچ کې د ورکر په سوچ کې د کارکون په سوچ کې او د قائد په سوچ کې ډېر فرق ډېره طویله فاصله نو مونږ چې څه سوچ کوو نو هغه لکه دغه سوچ ته نه رسي لکه قائد په څنګه نه غواړي چې زه شیخ صاحب بدل وانه لما د شیخ صاحب د باره خبرونه کما د چې پاکستان کې څونه پلیټ فارمز دي هغه تاسو ګورئ زموږ جمعیت علماء اسلام قائدینو د شیخ صاحب د لپاره आवाज اوچت کړی دی اوچتي لګیا دي دا یو سلسله ده دا شروع ده د پخوانه که تاسو ګورئ مولانا سنجان صاحب ګورئ د جمعیت علماء اسلام نور داسې اکابرین ګورئ د نورو پاټو تاسو ګورئ یو سلسله ده روانه ده ټیک شو نو لکه خامخا قائدین چې کم دی نو لکه تا هغه په دې باندې کوي دي کو دغه پکور هم دا چراله لکه اوس هم زدا وایم چې دغه پکور راغلی دا او شیخ صاحب دغه کور دغه نو لکه مولانا فضل الرحمن صاحب شیخ صاحب هم چې کم دی لکه یوازې کوس مولانا اسجد صاحب دی ادا مولانا فضل الرحمن صاحب فرزند دی یا مولانا اسد محمود صاحب دا مولانا صاحب فرزند دی او داسې نه را مولانا فضل الرحمن صاحب داسې نه را چې هغه خپل بچو ته خپل وي او د جمعیت نورو کارکونانو ته پردي وي نه شیخ صاحب هم د هغه بچو مونږ ټول دغه لکه کارکونان یو بچونه مونږ ته لکه زمونږ یقین دا دی او مونږ ته ښکاري چې مونږ ته په یو نظر کوو خو چې وزیر اعلی راغی دواله راغی خدای دې عزت وکړي مونږ په خوشحالي یو چې زمونږ د شیخ صاحب دواله راغی فاتحې راغی مونږ جمعیت کارکونانو سره ټیک شو لکه غمرازي وکړه غم شریک دغه حدا پورې ته مونږ خوشحالي یو خو سوال زمونږ دغه ځای کې یو دی سوال دا دی چې ته وزیر اعلی ته د دې صوبې چې کوم دی د صوبې خیبر پختونخوا ته مشر ستا چې کوم دی ته واکدار تا له دې عوامو ووټ درکړی ته دغه ځای ته رسولې د پاکستان تحریک انصاف چې کم دی وزیران دی په دې صوبه کې ایم پی ایګان ایم ان ایګان ټیک شو د ټول نلوي تعداد د پاکستان تحریک انصاف دی په دې صوبه کې عوامو د دې صوبې عوامو د پاکستان تحریک انصاف خلکو لا ووټ ورکړي نو د وزیر اعلی د راته خو د دوا په هیڅ ټیک تا خو نه تا نه زماته تمره تماله قاتلان راکا آی جی سټانډر دی ټیک شو چیف سیکرټری سټانډر دی سپیشل برانچ سټانډر دی دلته په صوبه کې چې کم دي څومره اداري دي ټول سټانډر دي نو لکه ته ولې ناکام یې دا خو بیا ستا خپله ناکامي ده ته خو لکه نن چې کم دی زموږ شیخ صاحب شهید دی ټیک شوه ښه نورې تماکي کېږي پولیس زموږ شهیدان کېږي ټیک شوه زموږ نور داسې چې کم دی د نور شخصیات شهیدان کېږي په یو ځای بل ځای کې تماکي کېږي د دې ټولو ذموار دا مشر دی څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې شیخ صاحب یوازې دا نه چې د پښتنو یا د چارسدوالو یا د پوره پښتونخوا بلکې د پوره ملک سره د هغوی د خلکو عقیدت او د هغوی نه راتګ وشو خلکو خپل یو مجبوري وګڼله مختلف سیاسي پارټو مسلم لیگ نون پیپل پارټي چې په وفاقي حکومت طرفدار د وزیر اعظم صاحب علاوه د یو پوسټ نه د تعزیت نه علاوه نه د هغوی د وفاقي مشران دلته راتګ وکړو نه د فقط هر پلیټ فارم باندې هغوی آواز اوچت کړو خو بیا هم د جمعیت علماء اسلام هغه خلک نه ټارګټ کوي دلته کې د صوبې حکومت ټارګټ دی نو څه د ذمہواري خو د پښتونخوا د حکومت ته خو هلته وفاق هم ډېر څه لري ډېر څه پولیس څه ګڼئ دې فکر سره بالکل دا خبره ټیک ته دی شیخ صاحب فاتحې امیر مقام راغلو نو امیر مقام وی چې زه وزیر اعظم صاحب را لېږلی هغه لکه کوله ولته وویل او وی چې بهی زمونږ لکه بره مولانا فضل الرحمن صاحب سره هم خبرې کېږي دغه کېږي په کوم زمونږ لکه وفاقي کوم دغه زمونږ لیډرشپ دی نو هغې سره وي خبرې اترې کېږي او دایم وي چې زه وزیر اعظم صاحب را لېږلی زمونږ د وفاقي حکومت له طرفه چې قسمه سپورټ یا ملاویږي خو خبره دا ده چې د وفاق د طرفه سپورټ ملاویږي ټیک شوه نو خامخا به هم دې صوبې ته وایي که نه صوبې مشران همدا اب آی جي ته وایي که نه اوس خو د وفاق نه مطلب د وفاق نه خوس یو افسر دلته نشي راتلی که نه د چا چې کار دی هغې به یې سرته رسوي ټیک شوه اوس آی جي دی
نه خو دلته انویسټیګیشن په خپل نشي راتلی خو دا 400 اس انویسټیګیشن انډر دی کنه ٹھیک شو نو دا یو طریقه کار دی او پروسس دی او دا غری هر سمانی کی او خبره دا اصلي ذمہوار چې کم دنو دا صوبې حکومت څنګه چې دا صوبه دا غیدا ورپسې بیا موږ ذمہوار وفاقي حکومت هم ګڼو دا نه چاته بار دي اپا کېم دي لکه هغه وزیر اعظم دی دا صوبه په ملک کې راځي کنه نو خبره دا چې وزیر اعظم صاحب نم زموږ دا پیلې چې تم ځانو باسه ما تم ذمہوار دا څنګه چې आवाज چې کم دنو لکه دا وزیر اعلی ذمہوار دي وزیر اعلی د ټولو نو بي ذمہوار دي دویم نمبر ورپسې ته څنګه چې دا صوبې مشر دا وزیر اعلی دا پاکستان تحریک انصاف ته ورپسې دا صوبه بیا پر ملک کې راځي کنه پر پاکستان کې راځي نو په پاکستان کې چې کم دنو پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته دی تو هغه هم ذمہوار دي اته موږ نشو خپل بار مخکې سر دغه پوښتنه ما لرله چې 13 ورځو کې کله د شیخ صاحب حواله سره په دې سوشل میډیا باندې د خبرې اترې شروع شو نو د شیخ صاحب یو کلیپ وایرل شو چې تاسو مهرباني وکړئ جوابي کاروي مکوئ کو هغه د جمعیت العلماء اسلام کارکونو کو یا بل د مدرسې سره تړلې طالب مولاو هغوی د خبره اګنور کا او هغوی خپل جوابي کاروي نو د مخالف چې کوم مقصد نه پوره شو تر دې دمه چې مونږ ولې د سو شو څه فکر لري ول د بعضي وخت د مشرانو خبره اګنور شي او بیا دا شي څنګه چې تاسو وی چې سوشل میډیا ته نه سوشل میډیا ته دا غلط پوسټونه یا کنزل ماریو دا شي چې راغلي دي نو پی ټی آی سره راغلي بلکې جمعیت العلماء اسلام ول سره دومره داسې الفاظ دي چې هغه بیا هم د بیانولو نه وي دغه څه مشورتن ویل غواړي چې دا خو ډېر پوه خلک دي په کار دي نو بس دا چې جذبات خوشته کړه انسان کې خو شیطان هم شته او جی لکه شیطانی طاقتونه هم شته بل چې کم دی لکه مونږه پښتانه په جذباتو باندې قابو لکه ساتل ډېر ګرانه خبره ده امخا چې یو چا استاد کنځي ته چا شیخ کنځي ٹھیک شو ته چا پیر کنځي اخو هم سکی کنه نو خو به لکه خبره نه ده کنزل زه بیا هم دا وایم کنزل کول خبره نه ده یو خبره کوم اخره کې لکه چې ته زما شیخ کنځي زما استاد کنځي زما د جمعات امام کنځي ٹھیک شو د جمعیت العلماء اسلام رهنما کنځي د جمعیت العلماء اسلام یو کارکون کنځي نو زه خو ټیک شو د دې سخت خلاف یم خو جواب به ملاوي تاسو نه را چې موږ د جمعیت العلماء اسلام کارکنان بس ما خانزو ز بتا ته ګورم تاسو نه دا جواب به ملاوي جواب وکاو او دا سم نه دا جواب وکاو خو لکه ورته وخت سره خبري چې بیا موږ څنګه جواب کوو خو جواب لکه بغیر جواب نه کی